به د هغې قسمت دی چې را باباګان ورته څومره ورکوي. دا بالکل ګرانو کتونکو دغه غټه خبره وه تاسو سره مو شیر کا راتاویږو به د خسره روبیلا مهم دا د پاکستان د ټولو نه غټ ویکسینیشن مهم دی کې نوخار محکمه صحت څه رول ادا کړی دی او څنګه دا مهم چلیدلی دی ولې د خپل ټارګټ نه دا اباو شو زیات شو ډبل کو ټارګټ څه خبرې دي دې باندې بس ووایو. تفهیم به خسره روبیلا چې کوم دی دا دې ته شری دا روبیلا چې دا دغه شری یو قسم دی دا پورا دنیا کې تقریبا ډېر ملکونو کې ختم دی او پاکستان او دا تیسری ممالک چې موږ ته پاکستان شو انډیا شو بنگلادیش شو نو په دې کې دا دغه اوس هم پاتې دي اثرات کافي حد پورې پاتې دي او لکونو خلک په میاشتې او په کلونو په حساب باندې د موذي مرض چې دی وبا نه دا وفات کیږي. دا پاکستان دې نه صفا کونه دپاره حکومت یې ډېر سخت احکامات هم جاري کړي پاکستان ته او بله یې سره وسایل هم ورکړي دي. یونیسیف کوم دغه دی ډبلیو ایچ او کوم ځیلي اداره ده هغوی ته پوره وسایل ورکړي ویکسینیشن ورکړي هغوی ته سټاف ته پیسې او هر څه ټول ورکړي او نوخار کې چې کوم مهم وچلېدو او د کوم 12 ورځې خسره روبیلا مهم و په هغې کې 900 ټیمان چې دي په نوخار کې په هغې کې محکمه ډسټرکټ هیلث افیسر چې دی هغې ټیمونه پکې وو بي ایچ یو پکې وو آر ایچ سی پکې وو او یونیسیف پکې وو ډبلیو ایچ او ورلډ هیلث ارګنایزیشن پکې وو او دغه شان دی پکې رضاکار پکې ډېر ګڼ تعداد کې وو. نو دی 900 ټیمونه وو چې دی 900 ټیمونه په دې کې کار وکړو او ډبلیو ایچ او نه چې کوم ټارګټ میلاو شوی دی نو په نوخار ډسټرکټ کې 6,30,000 ماشومانانو ته ځوانانو ته دا ویکسینیشن خسره روبیلا کونو خو نوخار کې څنګه ستاسو هیډلاین سرخۍ کې وي چې نوخار ډسټرکټ هیلث کوم محکمه چې ده او خاص کر هغې قیادت مشري ډاکټر شعیب خان کوي نو هغوی یو کمال وکړو. کمال دا چې 6,30,000 ټارګټ و هغوی 7 لاک نه بر رسولی دی 8 لاک ته دی ټارګټ جدو کړی دی. نو یې مطلب چې دا کوم ویکسینیشن عمل نو دا په ډبل کړی دی 100% نه وړېدلي 200% ته وړېدلي دا د یو شاباسۍ دې کې تفهیم دې کې دا چې دې کې څه خلک داسې دي چې اټک سره بیلونګ دي څوک دي مردا سره بیلونګ دي څوک داسې په لاره کې تېرېدو په سفر باندې تېرېدو نو چونکې شاهراهګانې دي کوم سټاپونه دي بس سټاپونه دي نو هلته هم دا محکم صحت نوخار کوم ټیمونو دی هلته کې وو نو دی آخري خلکو ته هم دی ویکسینیشن کړي دي حالانکه هغوی رایش به دلته کې نه وو خو چې چونکې تېرېدو سفر یې کولو په لاره تېرېدو نو ټول په ریکارډ کې راغلي دي د ریکارډ محکم صحت چې کوم ریکارډ دی په هغې کې درج شوي دی کې راغلي دي نو دا 7 لاک نه 8 لاک قریبي ترمیان میز کې دا ویکسینیشن شوی دی. خپل ټارګټ چې دی هغه بالکل چیو کړی دی او ډبل ټارګټ دی 200% دی پکې دا کړی دی. نو دا ډېر ښه خبر دی. دې سره د کوم خسره روبیلا کوم موذي مرض دی بیماري ده